السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. لومبۍ ویډیو کې منګه د کمیس دوه تنې کټ کړې وي او پرتګم کټ کړې وو او مطلب دا چې د کورتې او نستونې هم کټ کړې وو. اوس په دې ویډیو کې د دې کلای کټ کوو نو کپړه وي د دې کمی کلای چې کمی وزي هغه په څه طریقه تاسو کټ کوي. دا منګه د کمیس فرن او بیک یعنی د کورتې فرن او بیک مخکینه او وروستنه دوه تنې کټ کړې وي. ټیک شو. اوس په دې کې منګه مطلب دا چې د مینځ کمی حصے چې دي تنې چې دي دوه هغه به د کم ځای نه وباسو. ټیک شو. دې ځای باندې به انچ ټیپ داسې کېدو. د دې کسټمر تیره دا تقریبا 18.5 یا 18.5 انچ 18 انچ د تیره ده. ټیک شو. دا ټوټل د موږ سره 28 انچ. ټیک شو. د 28 نه چې موږ لس لري کو نو 18 انچ په پاتې شي او چې نه خاطر لري کو نو 19 انچ په پاتې شي. دا موږ له پکار د 19.5 دا باقي به ګنتی کو دا اسانه ده پاره یو 2 3 4 5 شپږ و 8 اتنی انچه بده نه منګه درې کو اتنی انچه کې به منګه 4 انچه په باندې د یو سیډ نه نشانو لګو او په باندې 4 انچه به د بل سیډ نه نشانو لګو. مینځ بچی کو چې دا سونه پاتې شو پورا پاتې شو 19 نیمه انچه. ټیک شو. په دې طریقه باندې به په باندې 4 انچه او دې غاڼه به هم په باندې 4 انچه دا به د یو سیډ نه نو باسو. دې کې پوینټ ته په دې په یو کوم ویډیو تر اخره پورې وګورئ ان شاء الله. تاسو هم حیران شئ چې دا ولې داسې ده. مطلب دا خو د یو سیډ نم دواړه وته شوي خو د یو سیډ نه ما ونه یستې ولې دا د دې لپاره چې مطلب دا چې کپړه کمه ځای شي او طریقه پکې زده کو. په دې باندې بسکیل کیدو ځکه چې دا موږ له بالکل سیده پکار دي. په دې بسکیل کیدو لکیره به پیرا کاږو چې دا موږ له بالکل سیده میلاو شي. دا د میاس تنې چې کمې دي د کورتې مخ او شا دا موږ له سیده میانځنۍ چې کمې دا بالکل سیده پکار دي. ٹھیک شو. اوس په منګه د کمنټ پوینټ دې ته خیال ساتئ دا ما کولاو سیډونه پاس راوستي دي. دا بند سیډ مطلب دا کمیس می ټول را بند کړل دي. دا کولاو سیډونه مې د دې بار پرېخي دي او دا بند سیډونه مې دنه پرېخي دي. دې کولاو سیډونو کې به تاسو د کار وکړئ چې که انچ لګوي هم ډېر دی او که 1.5 انچ لګوي نو هم ډېر دی ځکه چې دې ځای دا کپړه موږ سره فالتو ده او داسې تقریبا 3 نیم انچ چې ولګوي نو دا ډېره شي خو ډېره څه مسله نه کېږي ځکه چې دا کپړه دې ځای کې دا ټوکړه موږ سره فارغ ده. ٹھیک شو. یو نیم انچ کې ما دلته نښه ولګول او داسې مې ولګو 3 نیم انچ کې. ٹھیک شو. اوس په دا پاسنۍ دوانه کپړې ټولې نه صرف دا پاسنۍ دوه کپړې چې کمې دي لاندنۍ به په خپل ځای پرتې وي. دا پاسنۍ دوانه به راونیسئ او دې کې به دا چې ما کوم نشانونه لګولي په دې باندې داسې کټینګ وکړئ. ټیک شو. په دې طریقه په دې غاړه کې هم ټیک شو او په دې غاړه کې هم په دې کې به داسې کټینګ وکړئ. ټیک شو. په دې غاړه کې به هم داسې کټینګ وکړئ. ٹھیک شو. اوس په د لاندنۍ کپړې او دا نور په ښکته دې سره منګه سیده کټ کو. ها اوس دا د یو سیټ کلی موږ سره دوه دا ووتې د دې ځای نه په ښکته دا او د بل سیټ هغه به هغه هلته وځي دا به وځي. ټیک شو. دا به وځي. زه کوشش کوم چې د تیارېدو نه پس هم دا کورته بیا تاسو ته وښایم او بیا به هم کوشش کوم دا زما خپل کمیس دی مطلب دا چې زه دا واغوندم نو هم چې تاسو سره شیر کړم. اوس دې ته ګورئ دا غوږونه چې کوم دوانه وتېري نو هر سایډ خو یو سایډ مطلب د مخې دی یو د شا دی. د مخې هغې خو ضرورت نشته خو د بیک ته دې ضرورت من ته شته. اوس هم دا د سلامت په دې طریقه مرامات کو. اوس که دا د دې فرنټ بیک تاسو یو ځای د اسانۍ دپاره کټ کوئ نه هم کټ کولی شئ او که نه کټ کوئ مثال جدا یې کټ کوئ نه هم یې کټ کولی شئ. اول فرنټ سایډ کې حاله کټ کړئ. ټیک شو. د ټولو نه مخکې خو به دا سیده کوئ. ټیک شو. دا که داسې نه وي نو د سکیل په مدد د ایل سکیل په مدد هم تاسو چې داسې کېدی نه سیده کولی شئ. د دې کسټمر کالر یعنې زما شیرواني چې کومه ده هغه 15 انچ دې کې زه لګول غواړم نو 15 دپاره داسې ما واخیسته 2 انچه او داسې به والمه یو 70 کم 2 نیم انچه. ټیک شو. او تیره خو آلریډي دا پوره ده 18.5 19 نو. ټیک شو. او ډاون به دې کې زه لږ زیات اخلم. ټیک شو. 3 انچ به والم 3 انچ د دې ما واغستو ډاون. دا به زه دا فرنټ سایډ په دې ځای باندې کټ کړم. ٹھیک شو. په دې طریقه باندې ما کټ کو
او دا به حاله کټ کم په دې طریقه باندې. ٹھیک شو، دا مې حاله کټ کړه او یره چې جیب پکې ولګوم ځکه چې زه د جیب عادي یم، عادت یم. او لمبۍ به دې له موږ راولو 40.5 یعنې 42.5. ٹھیک شو له. اوس په دا موږ کو ښکته څونه به ښکته کو. ډېر استادان وایي چې 3 انچه، څوک وایي چې 3.5 انچه. زه خپل حساب تاسو ته ښایم، ما په دې پوهه کوم چې څونه به دا ښکته کو. مطلب بیک سایډ به د فرنټ سایډ نه څومره اوږد پکار وي. دا به موږ له پکار وي پوکم 4 انچه. دې ځای کې به موږ له دا پکار وي پوکم 4 انچه، تقریبا د نارمل سایز لپاره پوکم 4 انچه، یعنی دومره به پکار وي. زه تاسو په دې بیا فوی کوم هم دا تقریبا چې زمونږ د کم سایز چې موږ تیره کټ کوو نو د هغه حساب سره به انشاءالله دا برابر هم راځي. که لږ زیات کېږي نو مسله ځکه نه ده چې دا وروسته کمیږي هم. په دې کې مین چې کوم دغه د پوینټ ته د ګنډلو یعنی د سلای کولو هغه باندې ان شاء الله ان کې پوهه کوم. ویډیو لازمي وګورئ او د دې سره سره زمونږ پیج چې کوم دی دا فالو کړئ چې تاسو ته را روانه هر ویډیو را رسي ان شاء الله. ډېر څه اراده دي نو مطلب دا دی چې ټول ته پیدا واخلو. ٹھیک ده. اوس په دلته موږ 2 انچ نشان لګولې، دلته به ولګو د هغې نه پوکم 1 انچ زیات یعنی پوکم 3 انچ کې به نشان ولګو. ٹھیک شو. مخې ته حالکه موږ نشان لګولې وو 2 انچ. اول خو به دا چیک کړو چې دا څومره دی، دې ځای له را رسي. دا که ځان ته سیده کړو موږ داسې نو هم ښه خبره ده. ٹھیک شو. دې ځای کې به موږ نشان ولګو، مخې ته موږ لګولې 2 انچ، دلته به ولګو پوکم 3 انچ کې. ٹھیک شو. او داسې به ولګو پوکم په 2 انچ کې یا او دا حاله په دې طریقه باندې کټ کو. دی خو وګورئ دې ځای نه به ښه داسې راشو او بالکل دې ځای کې به سیده کو، اگر چې سیده مې نه کړله داسې. ٹھیک شو. اوس په دې ځای نه چې کوم نشان دی دا به د هغې نه لږ سوا واخلو، پوکم 4 په باندې 4 به والو. ٹھیک شو. او د دې نه به ښه داسې په ګولایي کې داسې لاړ شو په دې انداز باندې. اوس په دا بالکل اسانه طریقه ده، دا به صرف په دې باندې داسې کېږو په دې انداز باندې. مطلب نیمه انچۍ کې به ځان ته نشان ولګو یا نیم انچه یا دې کې کم سړی رانیسي نو کم کې به نشان ولګو. ٹھیک شو. په دې انداز باندې په دې مطلب دا اوس که دا موږ تخکه تخکاري نو دا ورته لږ راکمولی هم شو. ٹھیک شو. مثال چې دا لږه داسې کو نو هم بهتره به وي. ٹھیک شو. معمولی که راکم کو نو هم څه مسله نه کوي ځکه چې شا طرف ته زور ونه کړي کورته. یہ په دې انداز باندې په دې نشان ولګو. زه ډیر وخت بعد تقریبا دا کورته کټ کوم نو دې کې ډیر سيزونه زمانه ایریږي هم. ٹھیک شو. په دې انداز باندې دا مونږ کټ کړه، کدا مونږ اوس لږ حالت دي داسې کو نو هم مسله نه کوي. ٹھیک شو. ها د نیم انچۍ نه به لږه کمه کېږي ځکه چې دې سلایي کې مونږ نیم انچۍ نه رانیسو. او د دې به شیرواني هم چیک کو چې څونه په دې کې راځي. ٹھیک شو. تقریبا 16 انچ یا سلک کم 16 انچ یعنی دا 8 کې 170 کم دی نو مانته دغه چې کومه د شیروانی چې کوم دغه 15 انچ کې لګولو والي نو د کې به بالکل فکس شیروانی کې. او دې سره به موږ ډایرکټ بل سکارونه کو وسی د وکټ کو. ٹھیک شو. په دې انداز باندې. ٹھیک شو. او دې ځای کې بزان ته یو لوکه غوندې ټک ولګو. زما په خیال چې ویډیو ډېره اوږده شي نو وسه پورې همدغه او دواګانې کې میاد ساتئ. ان شاء الله را روانه ویډیو کې باقي د دې نستونې وغیره کټ کوو او د سلای چل درته هم ښایم. هغې پورې د ځان خیال ساتئ. د الله په امان.